ته په 24 غنټو کې 4.5 غنټې بجلی ملويږي ورځو کې د دغه خبرې دغه مسلې حل رونه وته موږ عربونو زمکه ورکړی دی په دې کې 24 غنټې بجلی اویلیبل دی د دې صورت کارکونان دی هغه خلکو ته او موږ ته 404 غنټې بجلی ملويږي دا به مو بندو موږ ته دا بجلی بالکل نه دی پکار تک به مو دینه وباسو مو باندې د روسي حکومت پاکستان بیا ټینکونه وخیږي نور د عوام دوره زیات تنگ شوي دي څنګه به هر قسم قرباني ته تیار شي مو اسیم شمسیانې لګولې دي بس بیا ګریډ د بند کړی شي بیا و بجلی نه خوندونه خلی او مو به څه کومه د مشکلات تیرو د مو اوبو ته به ترسیږو د مو بچي به ایمو جوماتونو کې به اوبه نه وي محرم شي او کله بیا چلم شي او کله میلاد النبی شي نو په هغه کې 24 غنټې بجلی اویلیبل دی هیڅ قسم مشکل ورته نشته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سچ نیوز مشتاق صاحب ډیره مهرباني سره تاسو مو وخت راکو یو ډیره اهمه مسله ده چې هغه باندې ټول ډسټریکټ کوم ته تکلیف ده اصل کې مو ته په 24 غنټو کې 4.5 غنټې بجلی ملويږي اغام د شپې او ټول شپه زنانه هغه ته نوستي او بجلی اوبونه پرکې اوس ټول شپه د مو خواتین نوستي هغه بجلی نو به خپل ټنچانو ته وخیږي خو اوس د مو په ټنچانو کې وبنيشته او هغه نه علاوه د استری د پاره سنشته او نور ټول مشکلات را ترافیخ دي یو نیم کال مخکې تقریبا ګریډ سیشن دی په دې ګریډ سیشن کې د موصد د کورمې ټول مشرانو په هغه کې د غو کوم چیف ته هغه نوستو دا غونه مو ته پوسو کوم ویل چې تاسو ته څوره ریکوري کیږي او تاسو ته څوره پیسې داخليږي هغه لې څو 2,70,000 د موت ویلو مالو څه آیا د 2,70,000 څو تاسو ته درکول شي دا تاسو مو ته په ټیکې باندې نه راکو چې تاسو ته 6 لک درکو د میاشتې بیا مرته ویلو مالو چې تاسو ته 10 لک روپیا د میاشتې صرف د بازار د ساده بازار څخه هغه مین بازار دی او تقریبا 35,000 آبادی د ساده د شهر دی او دا صرف د بازار ز تاسو ته ریکوري وکم او زه ګاټه کوم که تاوان کوم خو زه به تاسو ته 10 لک روپۍ د میاشتې درکوم خو مالې چې تاسو په خپله غلا کوو 2,70,000 روپۍ تاسو ته داخلوو او زه تاسو نه په 10 لک روپۍ باندې په ټیکې باندې خلم او ماته یې نه راکوو نه دا ګناه مو دی او که تاسو دی یقین وکړه دا په ریکارډ باندې د سدي هیڅ قسم جواب هغو سره نه اوس مو ته یې راکړی وی نن هماغه مسله ده مو ته په شپې کې 7 نه 8 پورې 9 نه 10 پورې 11 نه 2 پورې بیا 5 نه 6 پورې هر غنټه کې مو ته 15 منټ لیټ بجلی راکوي او یو منټ هم زیاتای نه کوي او بیا په ټیک اخ ټایم باندې د مو بجلی په ټایم باندې سی وخت 4.5 غنټې بجلی څه زیات نه زیات متملو شي 4.5 4.5 دا غنټې بجلی مترسي اخر دا ظلم سره ویل کیږي کڅوره مشکلات د دې علاقې د حکومت پاکستان پالیسی کغاب د سوویت یونین په وخت کې وا او کنن د امریکای په وخت کې دی هغه ټول د مدغه علاقې خلکو فالو کړی دی او هغه باندې مو عمل کړی دی او ډیر غټ قوتونو باوجود خدای تعالی د مو په لاس باندې هغه ته شکست ورکړی دی پالیسی د هغه مختلوړه دی او د مو د بچیو د مو د سپینګیرو د هغه مزغه په دیوالونو باندې خاختي او دا پټه خبره نه دی دا دی ټول کورمې بچی ته معلومه دی دا یو کال مخکې تقریبا مو ته غراغلو دا وزیر اعلی محمود خان صاحب هغه په علیزایو کې تقریر وکړو
څه د ساده ګریډ سټیشن بو ډیر زر هغه به 1,32,000 ته لوړ شي او اوس په صرف 66 کې وي دا د مو بجلی د مو ګریډ سټیشن دی دا صرف دا ځای دی یو په علي ځای کې دی په ټول پاکستان کې نور نشته دا به 1,32,000 ته لوړ شي او تاسو ته به انشاءالله ډیره ښه بجلی میلویږي اوس زه د بازار ګارنټي سره دا ورته وایم څه ما ته دا راکي دغه د دې ټیکا راکي زه صرف د بازار لاندې باندې دې سره حساب کتاب کوم 10,915 लाख روپۍ زه دې ته د میاشتې ورکوم هغې نه علاوه ساده 30 نه 35 هزار آبادي دی ورسره د ملحقه کلي دي دا ټولو سره یوه خبره وکړی شي 300 روپۍ کور ولګو یا 500 یې ولګو څه څوره دغو یا یې تقریبا مو یو مناسب پیسې دوته کولی شو او په میاشتې کې 50 लाख نه زیاتې پیسې مو اپډیټ ته داخلولی شو د دوره قربانیانې مو د پاکستان دپاره هر وخت ویر کړي دي اخر صرف مو ته همدوره دا د مو د ټولو قربانیانو غدې دغه عوض دی څه هغه مو ته په ټولې شپې کې 404 غنټې بجلی رکوي د ورځې نه شپې رکوي زنانه ټوله شپه ورته تېروي بیا هم مو ته اوبه نه پوره کېږي هغې نه علاوه ناست وي د کپړې نه استري کېږي موبایلونه نه چرچ کېږي د جوماتونو اوبه نه پوره کېږي دا ټول صرف مو سره خو عمران خان صاحب مو ډېر امیدونه ورنه څه هغه به مو ته ډېر شی رکوي آیا د دې په دور کې ګراني خو تاسو کسو څه هغه کوم حد ته رسېدلی دی او هغه شاید څه هغه په 200 هغه نن 500 ته رسېدلی دی خو هغې نه علاوه دا خو چلو مو څه مجبوریانې وګڼو خو د بجلی څه کومه دی که کله محرم شي او کله بیا چلم شي او کله میلاد النبی شي نو په هغې کې 24 غنټې بجلی اویلیبل دی هېڅ قسم مشکل ورکې نشته خو هغې نه علاوه د مو په تکلیف باندې دی قوم دی حکومت ته هېڅ قسم تکلیف نه میلویږي بس مو ته په مرجر کې صرف اندوره غ میلاو شو دغه اندوره مو ته په دې کې مراعات میلاو شو زه دا عرض کوم زه حکومت پاکستان نه او بریگیډیر نجف عباس نه کمانډنټ جمیل الرحمان نه او مو ډي سي شاه فهد نه ورسره دي نورو څوره ذمہ داران دي دی ټولو ته زه دا عرض کوم چې مهرباني وکړو د مو په حال باندې رحم وکړو او د بجلی کم از کم مو ته په ورځې کې 12 غنټې کو او مو تاسو ته انشاءالله د دې په بدل کې تاسو ته مو باندې یو مناسب تاسو پیسې مقرره کو اب تاسو ته ملويږي ځکه چې 5 سال 10 سال خو مو ته د بجلی سره پیسې په کور دي چې مونږ نه وایخستي ځکه چې مو سره یو شی هم نشته د څوره په ضلعو کې دی هغه پیسې مو سره بالکل نشته هغې نه او نور تکلیفات مو دپاره ډېر دي که څوک وایي چې آیا بلونه ویلې نشته میټرې ویلې نشته آیا د میټرې د پاکستان د پېښور په مضافاتو کې داسې ځایونه نظیر نشته دي چې هغو کې بغیر میټره بجلی چلیږي آیا د لاهور په مضافاتو کې داسې ځایونه نشته چې هغو بغیر د میټره چلیږي همداسې کراچي همداسې کویټه همداسې په هر ځای کې دا زیاتی که مو سره کوي بیا مو راوچتیږو د دې خلاف بیا مو احتجاج کوو دا به بیا د مو ګناه بیا به یې څه کرونا دی او د کرونا ته یو ځای ته ټولېږو ما یقین وکړه که په لږو ورځو کې د دغې خبرې دغې مسئلې حل راونه وتو
ته کوم ګریډ سمود عربونو ځمکه ورکړي دی په دې کې 24 غنټې بجلی اویلیبل دی د دې سسوره کارکنان دی هغو خلکو ته او مو ته 404 غنټې بجلی ملویږي دا به مو بندو مو ته دا بجلی بالکل نه دی پکار او دینه دا خلک به مو دینه وباسو مو باندې د روسیا حکومت پاکستان بیا ټینکونه وخیږي چې څه کوي دا وکي ځکه چې مو مجبور یو څه داسې وکړو څه داسې ونه کړو مو د قوم ډېر په غټ مشکل کې دی ډېر په غټ تکلیف کې دی دغو به بجلي نه خوندونه خلي او مو به څه کومه د مشکلات تېروو د مو اوبو ته به ترسیږو د مو بچي به مو جوماتونو کې به اوبه نه وي داسې به چوک برداشت کړي زه دا عرض کوم اول ډېر ښه افسران دي د مو او ډېر ښه رول و کردار دی که هغه انتظامیه دی که هغه پولیس افسران دي او هغه آرمی د اف سی افسران دي مو هر قسم تعاون ورسره هر وخت کړی دی او بیا کوو خو که مو د مو مشکل ورته مشکل نه برېښي که نه نو بیا مو هسې هم شمسیانې لګولي دي بس بیا ګریډ د بند کړی شي بیا د مو په ګریډو کې د عربونو روپیو ځمکې کې دغو بیا خوندونه مخلي بیا د دې ځای نه وځي زه دا عرض کوم چې دغه ټول کار ته مو محتاج نه کو که دې ته مو محتاج شو نو صرف د یو قیادت ضرورت دی چې هغه وروځي او دا کار وکړي په لاسو کې واخلي نور د عوام دوره زیات تنګ شوي دي چې هغه به هر قسم قرباني ته تیار شي نور د عوام دوره زیات تنګ شوي دي چې هغه به هر قسم قرباني ته تیار شي زه دا عرض کوم د قومي افسرانو نه که هغه د آرمي دي که هغه د اف سی دي که هغه د انتظامي دي او که هغه د پولیس دي او که هغه د وبډې دي دې ټولو ته عرض کوم چې ډېره مهرباني به د تاسو وي چې کم از کم مو ته 12 غنټې بجلی راکړو سخته ګرمي دی او زه د دې ګارنټي خلم چې زه تاسو ته 30-50 लाख روپۍ پورې دا زه تاسو ته یو ریټ مقرر شي په هغې باندې زه تاسو ته دیر کوم هغې نه خپله که دې کې توان رسي او که ګټه رسي دا د ما شوه خو که دغې باوجود هم غلا دغو کوي مشکل مو ته پېښېږي نو د دې ذمه داري به د مو نه وي بیا به د وابډې مشرانو او کشرانو وي ډېره مهرباني او ډېر خوشحال اوسئ